بسم الله الرحمن الرحيم. الوصف وهو كون الاسم دالا على ذات مبهمة مأخوذة مع بعض صفاتها، سواء كانت هذه الدلالة بحسب الوضع، مثل أحمر فإنه موضوع لذات ما أخذت مع بعض صفاتها التي هي الحمرة بحسب الاستعمال، مثل 40. فجداد غیر منصرف د مباحث اتم بحث شو. یادم دی کان تعریف د غیر منصرف هم کړو او بهم ورله اجمالا اقسام بیان کړیو، بهم مثالونه بیان کړیو، بهم ورله حکم بیان کړو او بهم ویلیو کله کله غیر منصرف باندې احکام د منصرف جاری کیږي. او شپږم نمبر کې دا ویلیو چې کم دوا اسباب دي چې یو پکې قائم مقام د دوه دی. وم بحث د عدل بیان شو. دا اتم بحث دی کہ بدرے اجزاء بیانو، یو با تعریف د وصف کو، او دو نمبر با غیر منصرف د پارا سبب بننے کے لیے شرط با بیانو، او دریم نمبر تفریعات بکو. ناول نمبر تعریف وصف بلغت کی بیان تویلی کی گیا تعریف کول ہوتا، او اصطلاحی تعریف خپل کتاب والا بیان کرے علامہ جامی. وهو كون الاسم دالا على ذات مبهمة ماخوذة مع بعض صفاتها. اکیدل د اسم دی په داسې انداز چې دلالت وکړي په ذات مبهمه. هغه اسم ته ویل کېږي چې دلالت کوي په ذات مبهمه باندې. لکه عالمون ته وګوره، دا دلالت په یو ذات باندې کوي چې علم پکې دی، خو دغه ذات مبهم دی. څوک عالم یادی؟ ماخوذة مع بعض صفاتها، او دې کې به لحاظ د بعضو صفات هم ساتل شوی دی ذات کې. لکه عالم کې د علم لحاظ وساتل شو، احمر کې د حمرت، اسود کې د توروالی، دغه شان پسې ورځه. تاسو پوه نه شولئ؟ به دا وصف په دوه قسم باندې د خپل بیان کوي. یو وصف بحسب الوضع دی چې وضع په اعتبار سره وصف وي، او دویم بحسب الاستعمال دی چې د وضع په اعتبار سره وصف نه، وضع د وصفیت د پاره نه شوي، البته استعمال کله کله وصف د پاره کیږي. څو قسمه شو؟ دوه. په دې پوه شولئ؟ اول لپاره مثال لکه حمرت احمر چې دی، او دویم د پاره مثال لکه اربع. اربعه خو عدد د پاره وضع شوی ده، دریونه بره پنځونه لاندې، خو کله کله د وصف د پاره استعمالیږي مررت بنسوة اربع. پوه شولې په دې باندې؟ بهر حال تعریف د وصف هم وکړو، اقسام هم ورله بیان کړه. نوره قصه کو خو ته وګورئ. الوصف وهو كون الاسم دالا، وهو كون الاسم سره دفر یو اعتراض کې اعتراض داري وصف تعریف داري چې داغه اسم تویل کیږي، او اسم خذات توی، او اسباب د غیر منصرف جری د خو اوصاف دي. نو هغه اسباب د لپاره ضروری ده چې اوصاف فی او دلته خو توی چې هغه اسم تویل کیږي دا خذات دي. نو صاحب د جامع بیانو کو دلته د وصف نه مراد کون الاسم دی، کیدل د اسم. نو کون مصدر دی او صرف وصف دی. وصحیح شو کنه؟ وګورئ تعریف د وصف. وهو کون الاسم دا کیدل د اسم دی، دالن چې دا اسم به دلالت کوي علی ذات مبهمه په یو ذات باندې چې مبهم ذات به وي، معلوم ذات نه. لکه احمر هغه څوک چې سور وي. نو ګورئ څوک دی هغه مبهم دی. ماخوذة مع بعض صفاتها، لحاظ بساتلی اخذ به پکې شوی د بعضو صفاتو له دغه ذات. لکه احمر کې د حمرت لحاظ شوی کنه. سواء تاسو پوه شولئ؟ بې لږ بر وګورئ. اسې فضول اعتراضونه جوابونه دي، خو بهرحال کله کله به کوو. اعتراض دا دی چې کون الاسم دالن، دالن معلومیږي چې دلالت به بحسب الوضعی، دلالت به. نو اسم تعریف دا شو چې هغه اسم د وصف تعریف دا شو چې هغه اسم ته ویل کېږي چې بحسب الوضع
په یو ذات باندې دلالت کوي کنه چې کله دا تعریف شروستو به شرط بیانوي صاحب د کافی چې وصف د بار شرط دا دی چې په اصل وضع کې به وي نو دا خو خپل تعریف نه معلومه شوله کنه یار نو دوباره ذکر کول خو استدراک د سیزان ستړی کړي دي ضرورت ورته نه دوباره چې شرط ذکر کو پوه نه شوي به جواب داري مولوی صاحب دالن علی ذات مبهمتن کې چې کوم دال لیکن نو دال په دوه قسمه ده کدلالت بحسب الوضع کې یا غوسب تم شامل له او کدلالت بحسب الاستعمال کوي په ذات مبهم هغه ته هم شامل له نو تعریف په اعتبار سره دواړو ته شامل له او شرط چې لګول هغه کې یو بار کوي او د نکې ځکه لګول فائدې وروته لکه نه یو بار کوي یو د نکې رسو پته ولګي ښا وګورئ سواء كانت هذه الدلاله برابر خبره ده کده دلالت بحسب الوضع د وضع په اعتبار سره نوي بحث د وضع په اعتبار سره وي مثل احمر کی وګوره فإنه موضوع د لفظ د احمر وضع شوی دی د یو ذات تما یو ذات د پاره اخذت ما بعض صفات یا چې باغی کې به اخذ د بعض صفاتم شوی دی حمرت التي هي الحمرة د بعض صفات ده کنه یعنی هغه څوک یادوما چې هغه کې سوروالی صفت ده خیالم ده کنه او که د وصفیت به بحسب الاستعمال وی استعمال به اعتبار سره مثل 40 رواله فی مررت بنسوه 40 ما تاسو ویلو کنه دا اصل وضع به اعتبار سره وصف نه د ځکه 4 ویل کیږي د دریو نه بره او د 15 نه لاندې عادت ته وضع اصل کې د غیر باره شوی ده نه هو وصف نه دی فإنه موضوع ذکر وضع شوی لمرتبه معینه یو معین مرتبه د بارا من مراتب العدد د عدد د مراتبونه فلا وصفیت فيه ندی کې وصفیت مسفیت نشتا بحسب الوضع د وضع به اعتبار سره نو به ویجی استعمال په اعتبار سره ورته وصفیت عارض شوه دی بل تعرضه بلکې عارض شوه دی دیتا بل قد تعرضه بلکې کله کله عارض کیږي د وصفیت کما فی المثال المذکور کی ور مررت بنسوه 40 دلته 40 ته وصفیت عارض شوه ولی فإنه لما اجري فيه ځکه چې د 40 کله استعمال شو په دې مثال کې بچا استعمال شو على النسوه نسوتو د بر را لیکنه بنسوه 40 او نسوه کته وګوري نسوه عدد نه دی نسوه خو محدود دی نسوه شمیر دی که هغه څوک دی چې شمارل کیږي هغه څوک دی چې شمارل کیږي نه محدود دی خزه خو شمیره نه ده نو دا کومه ده هر کله چې جاری شو په دې مثال کې علی النسوه باندې التي هي من قبيل المعدودات اغه نسوه چې هغه د قبيله د معدودات نه دي د عادات للاعداد نه دي نو پته ولګیدل چې دلته د عادت ولا معنا نه ده دلته رچا ولا معنا د صفت ولا زه تیر شوم په خزو باندې داسې خزي شری کې اربعیت صفاتو او ټولي ما یاد کی چې د دوی په تاویل د ما اول باندې کوم دی غب لګو مالکه ټول دنیا چې راته خزي شم بل نه کوم دانه چې دی ریګه ما خیل ساتم خیل هر مې خبره نشته خیل ساتم خجی ما ته بل چول تاسو مولانو ته ډیر خیل ساتي ریګه تی مالې ریګو تی نه ابيزه او یره ریګو ته البته لحاظ ساتو کنه اوس موږ دومره لحاظ ساتین انسانیت داري چې موږ هم له لحاظ وساتو د دې مطلب دا نه دی چې تیریګو وې دا کار را لوکو ولکوي دا وکدا ملکو دا کو دا خدای ته ویل کیږي لحاظ سات الله خو انسانیت تقاضا ده سپه کې در لکلی کې تبین واستول دا لحاظ نه ساتي دا خنه کې وګورئ اعداد د بارانه دی علماء پته ولګي چې ان معناه کله چې په محدود باندې د بر رااله نو معنی شول چې مررت بنسوتين زبخذو تیر شوم موصوفه بالاربعيه دازي خزي چې هغه صفت په اربعیت بیان شوه تاسو پیږی کنه نو دا د اربعیت معنی چې دلته را وهذا معنى وصفي دا وصفي معنی دا عرض له چې دغه نسوه لفظ زباره عارض شوی فی الاستعمال په استعمال کې د سیوای عرض عارض شوی له د اربع لفظ د پاره وما
اربعه د پاره په استعمال کی. لا اصلي دا وصف اصلي نه دی بحسب الوضع د وضع په اعتبار سره. پوه شولای کنه؟ نو اوریا لکه دوا اوصاف د وصف دوا اقسام شو. نو غیر منصرف د غیر منصرف په اسبابو کې چې کوم سبب دی وصف دا کم یو دی دواړو کې ویجی اول دی کم چې د وضع په اعتبار سره یې یادوم کم چې د استعمال په اعتبار سره وصف یې نه یادوم. اوره والمعتبر او معتبر فی سببیت منع السرب کی هو الوصف الاصلی وصف اصلی دی. هلکه وصف اصلی ولی دی ویلی اصالته نو اصلی دی یار دی کوم لا خبرې کوي وی پلار دی لا بده کوم خبرې کوي للعرضی عرضی نه دی مراد. هلکه عرضی ولی نه دی مراد یار لعرضیته بیا خو عرضی دی نو بس دا دلیل شو خپل کوم شی چې عارض وي خو د زوال په محل یو ختمیږي. من مررت بنسوة 40 کې والسيد وصف دی خو عرضی دی رستوی ګوره به وصف نه عادت به جوړ شوی نو بده شي معنی څه کې مخکې راځي. فلذلك قال المصنف دغه وجه چې مصنف فرمایي شرطه اي شرط الوصف ما ویلو درې اجزا به دي اتم بحث کی. تعریف د وصف وشو کا او که څلور جوړوي نو تعریف مو شو اقسام بیان شو دو وشو صحیح ده. اصل رمه درجه د څلور لاخ دي نو تعریف یو تقسیم دوا او دریم شرط ولدا د ملیسب چې اصل وضع کې به وصف وي عارضی نه یادو. نو قال المصنف فرمای شرطه الک شرطه کی مرجع څوک د اي شرط الوصف. اعتراض وکا وې د وصف د پاره شرط د چې په اصل وضع کې به وي. حالانکه مخکې تقسیم وکړو چې دو قسمه معنی دی یو اصل وضع کې دی یو استعمال سره دی. نو هلته دوه جوړ کړو دلته وی چې شرط ولدا دی چې معلومیږي هلته شرط نه موجود استعمال ولا کې هغه وصف نه دی او مخکې ویل دوه قسمه دي. په سوال پوه نه شوي نو جواب کوي بھائی شرط چې دی کنه د وصف د پاره مطلق وصف د پاره شرط نه بیانو غیر منصرف سبب جوړېدو د پاره بیانو. پیږي کنه اي شرط الوصف في سببية منع الصرف يادوها ان يكون جويبا مرجع څوک دا وصف دا به وصف في الاصل دا وصف چې دا به وصف په اصل کې وي. اصل معنی څه الذي هو الوضع اصل وضع ته اصل ویل کېږي ځکه اصل چاته وای ما يبتني عليه غيره تاسو نور الانوار کې ویلي کوم شی باندې چې بل شی بنا یغه ته وای کنه نو وضع باندې بنور اشیاء بنا دي کنه دلالتي وضعي اقسام دي ټول په دغه وضعي باندې بنا دي. مخکې راځي او فی بمانه د عند دي ان يكون وصفا چې وصف بوي فی الاصل د وضعي په وخت کې تاسو په شرط پوه شولئ ورته تعریف مکړلو تقسیم مکړلو. دریم شرط د غیر منصرف د سبب جوړېدو د پاره په وصف کې دادې چې دا وصف به اصلي وصف فی اصل وضع کې بوي. پوه شولې به راځي ورلا او به بل ټکه مې سوا ورا دا شرط دا وصف به اصل وضع کې وصف وي بحسب الاستعمال وصف نه یادو. نو که څوک په اصل وضع کې وصف وو رستو که بل شی به غالب را له وصفیت معنی ختم شو خیر دی به خو چې اصل وضع کې وي. پوه نه شولې به نو څوک تبار شو څوک چې اصل وضع کې نه وي او څوک چې په اصل وضع کې وي او فی الحال وي ام پکې دی او څوک چې په اصل وضع کې وي او فی الحال به بل شي غالب شوی ام پکې دی ام سبب دی خیر دی کنه پیږي به بأن يكون وضعه على الوصفية جوازه بوصفية شوي لا أن تعرضه الوصفية دا سنة وصفية ورتعرض شوي بعد الوظيفة استوزينا دا سنة يدولك 40 كيشو في الاستعمال لا أن تعرضه دانا يدو چعرض شوي وتوصفية بعد الوضع فاستوزينا باستعمال کی ورتعرض شوي بيچيو بيرا پا اصل وضع کی وصف شو بے عام خبر دا سواء بقي على الوصفية الأصلية چې به باقی وي په وصفیت اصلي او زالتن هو یا دغه اصلي وصف نزایل شوی خیر د سبق نه کوي خو چې اصلي وضع کی وي کنه پیږي به فلا تضره دا وس بیان کوي لہذا چې اصل وضع کی وصف نو غلبه پی کچری د اسمیت را لرا دي شي پوه نه شولې پی وصف او اسم خپل منځ کې
متضاد دي ښه توجه جی. نو کله چې په وصفیت معنی د اسمیت غلبه رااله هغه وصفیت معنی چې اصل وضع کې و نو څه باک نه کوي خیر دی فی الحال دی وصف نه اسمیت به غالب شوی وی دی خیر دی. وګورئ فلا تضره الغلبه فلا تضره ضرر نور کوي دی وصفیت دی وصف ته څه مطلب بان تخرجه چې او باسي دی وصف لرا عن سببیت منع الصرف د دینه چې د منع صرف سبب دی نشي دانه کیږي ها نشي استله ضرر نور کوي معنا د غیر منصرف سبب دون او باسي نه ضرر نور کوي دا مطلب شو کني ګوره به اعتراض راځي ها ضرر خو ورکړه ګور وصفیت نه استله دی ضرر نشو څه نو جواب یو کو به ضرر نه مراد څه دی د غیر منصرف سبب جوړیدون نو باسي. الغلبه کالف لام عوض مضاف الیه دی ای غلبت د اسمیت على الوصفیت باندې خیر ده که غلبه د اسمیت په وصفیت راشي ضرر په دې اعتبار سره نه ورکي چې د غیر منصرف سبب دی نشي هلکه دا شی څه شو ته مو د یو غم نشته ها. ومان الغلبه برو ګورې لکه د دې غلبې معنی خوراته لګه و خیر دی د غلبې څه مطلب دی توجه جی بې د وصف تعریف من کړو چې دلالت کوي په ذات مبهمه باندې دا څه وکنه او لحاظ پکې د باز وصف ساتل شوی د غلبې مطلب دا دی چې د غزات مبهمه دا په یو خاص فرد کې داسې استعمال شي چې قرینه نه هم ذهن غیلزي دې د غلبه وای. غلبه د اسمیت پیراله څه مطلب د غزات مبهمه د وصف والا او احمر خو څو ګره مبهم دی څوک مراد دی پته هر شی مراد کیږي اسود کم تور هر شی مراد کیږي خو چې کله بده کې غلبه د اسمیت راشي معنی دا ده چې بدغه غنو د دې په غنو افرادو کې یو فرد داسې متعین شو چې قرینه نه هم نه تغیل زی لکه اسود نوم د مار دی تور مار اوس چې څوک کوئی اسود ډایرکټ تور مار ته ذهن زی کنه پیږي پی وګورئ. ومان الغلبه اختصاصه خاص کېدل اسم دی به بعض افراده بعض افراد پورې ښه دې سره اعتبار کو اعتراض اسود چره تدانم کا ابيض د پاره ندې کوم دوا اسباب شو کنه یو وصف اصلي دی ایو پکې وزن فعل له حالان کې غیر منصرف به هم نه دی. نه جواب داري به غلبه معنا دا چې دې په خپل افرادو کې یو د پاره خاص شي او تا خو ابيض بیل فرض پکې را دن نکو کنه پیږي پی ومان الغلبة اختصاص و اختصاص د اسم دی ببعض افراده پوری بحيث بدس انداز لا يحتاج في الدلالة عليه چې به احتیاج لري چې دلالت وکي بدغه فرد باندې الى قرینه احتیاج نه لري کما ان اسود چې د کان موضوعا لكل ما لك اسود وضعه لكل ما هر غشید بار فيه سواد چاغي کې تورواله ثم كثر استعماله بزيد شو استعمال لدي في الحية السوداء بطور مار کی بحيث لا يحتاج في الفهم داسي زيد استعمال شو چې احتیاج پاتې نشو په فهم کې عنه د تور مار معنا خستلو کې قرینه تا تور مار ډایرکټ خستل شي کنه پیږي پی مولوی سے پوه شولې نو درې اجزا پوره شو درې درجه خ تعریف تقسیم شرط نو څلورمه درجه رااله تفریعات کو وقت شي ہوتا یو تفریع بدی اول جزمانی کوي چې په اصل وضع کې به وصف وي لہذا که څوک په اصل وضع کې نه هغه به سبب نه وي. دویم تفریع بدی دویم جز کوي چې اصل وضع کې وصف وو او به پرستو غلبه د اسمیت را دي شي خیر دی هغه لپاره مثال بیانې وګورئ دلته اصل وضع کې وصف او به غلبه د اسمیت را فی الحال وصف نه دی څه پروا نه کوي وسوم غیر مساله د لپاره سبب دی پوه نه شولې څو قسمه تفریعات کوي یو په اول جز وګورئ اب اخره کې یو ضعیف تفریق کوي فلذلك څه مطلب فلذلك المذكور من اشتراط اصاله الوصفيه دغه مذکور په وجه هغه څو یار من بیان کوي چې شرط د اصالت د وصفیت وعدم مضره الغلبه او ضرر نور کوي غلبه ورلا شکل دغه شرط دی نو صرف لعدم اصاله الوصفيه واورا منصرف بوایو د وجه دین چې اصلي وصف پکې نشته لعدم اصاله الوصفيه د وجه د نشوالي د اصلي وصفیت څوک به منصرف وایو 40 نه پیږي
تا خبر هم بار بار وکړه 40 کې اصل کې وصف نه دی کنه دا به منصرفي دا په ول جز تفریش ولا چې بس له وضع کې وصف وي لکه فی قولهم مررت بنسوین نسوه 40 تاسو به شولې د دې وجه تیر شوله او بل چې اصل وضع کې وصف وي ابه برستو غلبه د اسمیت راشي نو سباق نه کوي هغه پر مثال ویجی اسودو ارقمو دا دواړه غیر منصرف دي ولذا خو فی الحال وصف نه دی ویني دي کنه موږ ویل نو چې اصل وضع کې وصف ورستو کا غلبه به اسمیت را له وصفیت ختم کو خیر دی ویلی مو کنه دا باغی تفریدا نو اسودو او فی الحال تور مارته وي ارقمو برګ مارته وي دا اوس اسمیت غالب شوی دی خدا څخه باک نه کوي لعدم مضرة الغلبه د وجه وامتنع من الصرف او منبوي د منصرف توب نه یعنی غیر منصرف بوي ولی بغیر منصرف لعدم مضرة الغلبه زکه چې ضرر نه ور کوي ورته غلبه د اسمیت څوک بغیر منصرف فی اسودو یادوما ارقمو یادوما حيث صار اسمین ادا چې دواړه اسمین ګرځي د اسمیت په کې غلبه راغلي تجار بار اسمین دي للحيه الاول اسود للحيه السوداء دي والثاني للحيه التي فيها سوداء سواد وبياض برق چوته منغوایو وادهم امدام غیر منصرف دي ادهم خپل معنا د تور اصل وضع کې وصفو او استعمال را لې بیړی باندې خپل سوته چې بیړی وته وي کټ کړی ورته وي چې شي بهرحال باغی معنی را لې حيث صار اسما للقيد من الحديد وصفني لما فيه من الدهمه ذکر دې کوم تور والی کنه ان السواد تور والی بکی دهمت معنا سواد فإن هذه الاسماء لن داد ملتب دري ولا اسماء اسود ارقم او بل ادهم دي کی اصل وضع کی وصف او غلبه به اسمیت راغلی و بهم سبب د غیر منصرف دي ور سره وزن فعل دي نو بس غیر منصرف شو کنه پیږي به کما ده فإن هذه الاسماء جدي وان خرجت عن الوصفية اگر چې دا وتی د وصفیتنا لغلبة الاسمیت فوجع لكنها بحسب اصل الوضع لیکن دا درې وړ اسماء د اصل وضع به اعتبار سره اوصاف دي لم يهجر استعمالها في معانيها الاصليه نه دې پرې خودل شوی د دیو استعمال په اصلي معنو کې لا وس هم اسود تور پر استعماليږي ارقم مطلق برق د بارا ادهم مطلق تور د بارا وسم استعماليږي هغه اصلي معنی پرخي نه دا اگر کې غلبه به اسمیت راغلی دا بالکل نه د پرخي دلته غیر منصرف د بارا دوا سبب شو فالمانع من الصرف نو مانع د صرف یعنی غیر منصرف سبب فی هذه الاسماء کی الصفه الاصلیه شو او بل څوک شو وزن فعل شو او کله چې توجه جی چې کله په کله اسمیت د سره غلبم نه کړي هم په کې دوا اسباب دي یو وزن فعل او یو اصلی او حالی دواړه وصفیت دي اصلی هم دي حالی هم دي وګورئ وهم عند استعمالها في معانيها الاصليه هر کله چې د استعمال په معنی اصلیو کې وشي نو فلا اشکال فی منع صرفها به خو غیر منصرف استعمال کې څه اشکال نشتا ولی لوزن الفعل والوصف في الاصل هم والحال هم ته پیږي به وضعف لکبر وګورئ وس افعال زویب دي اخیل دام زویب دي اجدل دام زویب دي لکبر وګورئ درې چا فی الحال پکی اسمیت دی وصفیت نشتا خو اصل وضع کې اوصاف دی کنه دی دا یقیني خبره نه ده چې نه ده نو که اوس موږ وایو چې دا په اصل وضع کې وصف یو بل پکې وزن فعل لدوان غیر منصرف دي شي دا خبره ضعیفه ده ولی اصل وضع کې یقیني وصف نه ده نو سره بیا سبب پکې دی وزن فعل او بل سبب چې دی اصل وضع کې وصف کنه هغه یقیني نه ده نو یقیني غیر یقینی منصرف وو وس غیر منصرف ده کنه ده دا شکی ده اول یقینو لا یزول بشک یقین بشک نه زایل کی نه پیږي به لہذا منصرف به یقینی منصرف او دسیو او وس شک ده چې غیر منصرف شو دسی مات شوی کنه ده وسوده تشتری ده الیقینو
دا درېمه ماده ده ښه امام کرخي رحمه الله ولې ذکر کړی خپل اصولو کې څلوېښتو کې کومه دی وضعف او ضعیف دی من و افعا دا هم اسما للحیة د مار نوم دی على زعم وصفیة چې ګمان د وصفیت په وشي وی لتوهم اشتقاقه من الفعوى دي کې د وصفیت څنګه ګمان کیږي وای ځکه وهم کیږي وهم غا العبرة للتوهم چورت امر ماده ردی له اعتبار نه ځکه وای چې ضعیف دی وای دلته وهم د اشتقاق کیږي وهم دی چې د مشتق وي د فعونا فعوى چاته وي الذي الخبث چاته وي نو دې کې وصفي معنی ده کنه اصل کې هغه څوک د خبث ته خو یقیني نه ده یار لکه څنګه چې اسود کې تورواله و دغه شان په دې افعا کې څوک ده خبث خدا معنی یقیني نه ده الته یقیني و هم دغه شان دویم وكذلك منع اجدل چې دام ضعیف دی غیر منصرف ویل د اجدل دا نوم د سقر دی دا یو مرغه دی ښه څه ته وایي ها نو سقر چې دی ونی چې بر وګورئ دی کې فی الحال اسمیت غالبه دی نو اصل وضع کې وصف دی که نه دی شک دی وګورئ على زعم وصفیته دی که وصفیته دی په ګمان د دې چې دا دی کې وصفیت دی لتوهم اشتقاقه ځکه وهم دی چې دا دی مشتق من الجدل جدل معنی بمعنی القوت قوت نه نو قوت والے معنی وصفی د اصل وضع کې وای خو جی یقیني نه ده نو کنه پیږي پی او دریم اخیال للطائر دا دی مرغینوم دی اولو ورته وای میلو الکه میلو ګوره مرغی نه ده ښه او کنه دا مرغی د تاسو ګوره للطائر ذي خيلان اغه مرغی چې د خالون والا ده نو دلته اصل وضع کې وصف څنګه دی على زعم وصفیه چې دی کې وصفیت دی له توهم اشتقاقه من الخال ځکه وهم دی چې دا مشتق وي ده خال نقطینا ووجه ضعف والسؤال دا چې دیو کې هم غیر منصرف که کنه یار وصف اصلي پکې شو کنه ویجی غیر منصرف یقیني نه دی ضعیف دی غیر منصرف ویلي ولې دی کې وصف اصلي کېدل چې دی هغه یقیني نه دی هغه ضعیف دی ووجه ضعف منع الصرف او وجد ضعیف کېدل او د غیر منصرف فی هذه الاسماء کې عدم الجزم یقین نشته بکونیا چې دا درې وړ اسماء دی اوصاف فی اصلیه فانها لم يقصد بها المعاني الوصفيه مطلقا ویجی دا څنګه دا بل دلیل دی چې دی دا خبره توجه کوي خډیره اهمه مسله کوي هغه دا چې نور مبارک دی ویل چې هغه کې وس فیصله دی او دی کې ویل چې نه دی وای جی هغه نور درې چو کنه اسود او ارقم او ادهم هغه موږ دا خبره پکې وکړه کې خیلم وی کنه هغه د صرف وصف د پاره هم استعماليږي توروالی د پاره برګوالی د پاره ادهم توروالی د پاره هم استعماليږي او دلته چې دی اخیل دی د خال لپاره استعمال شي صرف مطلق خال وصف د پاره او سقر دی د جدل لپاره استعمال شي قوت د پاره او بل بګی څوک اخو مې ویلو کنه لاټو افعاد د خبث لپاره استعمال شي افعاد خبث لپاره دا یقینا نه ده مطلقي څوک نه استعمالي نو کجی کې وصفیت اصلي به کار د چیغې د پر هم استعمالي دله او استعماليږي نه اورکنه فإنها لم يقصد بها المعاني الوصفيه نقص کیږي بده سره معنی وصفيه مطلقا لا في الاصل ولا في الحال مع ان الاصل في الاسم الصرف نبي وای کنه نو ناس اور خبر ور سره کوي چې شک شول چې منصرف دی کې غیر منصرف دی نو خامخا غیر منصرف ته ضعیف منصرف ته ضعیف وای کنه نه پیږي په هم شکی دی نه وی اصل پکې څوک دی انصراف دی اصل سره نو هغه اصل له د دې پورا وجه موجود نشول دا ضعیف شو څوی مان الاصل في الاسم